बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही व हम्ज़िही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इज़्ज़तमंद मुहतरम मुसलमानान औरीदन को दा बहस मौजू रवाना दा कि अल्लाह मंगो तासे ता कम दिन रा नसीब करे दे चागा किताब और सुन्नत दे नो दा कामिल दे। इस किस्म निमगढ़तिया इस किस्म नुकसान और इस किस्म कमे बगे नश्ता और सोख चे दा क़ीदा लरी चे दा दीना निमगढ़े दे या नाकिस दे या कमे दे बगे नदा सड़े दे किताब और सुन्नत दुआनो मुखालिफ दे बल्कि अल्लाह और रसूल वाले एतराज़ कौन के दे वजना आगा खलक चेगी हुई बदीन के लसम इसम नश्ता और किताब और सुन्नत दा खुरुस्ता उलमा व अहले इल्म दा पूरा करे दे और इत्माम ते रसौले दा कुरान सुन्नत खिलाफ खबर अदा ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन मंका सूरह माइदा की इरशाद फरमाइले दे अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दारफे रज़दा तोल सहाबा व मोमिनान अक्सर राजम दी दीन लगी और यवती और बाजी वही दीनम कम ज़ियात और तीर शुद अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया न लाड़ नदाई फरमाइली अल्लाह दा यतुन रावली जस्ता सुदीन कामिल शो दागी अकायद उसूल अगम कामिल वातमम तो इतमाम तम रसीद दागी अहकाम मसाइल और फुरूअ दाम पुरश यानी पे एतबार दा अकायद पे एतबार दा अहकाम दुआनो सा अल्लाह इस्तासी दिन मा पूरा को देम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइले चे कम सिस्तासु जन्नत रखेगी और दे जहन्नम न मुड़ांदी कई आगमिम बयान करता सोता और कम सिस्टम जहन्नम ता रखेगी दे जन्नत न मुड़ांदी कई
هغه مم تاسو ته بیان کړو حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کی دی حدیث ابو ذر رضی الله عنہ کی دی وی ما دا بیان وکړو تر دې چې یو مرغه په هوا هلوزي نو د هغې احکام مې بیان کړو بل روایت کې انی ترکتکم علی الملة البیضاء لیلها کنهارها په داسې رڼا او سپین دین باندې مې پرېښوستی چې د هغې شپه م ورځ ده ورځې م ورځ ده څه معنی یعنې رڼا پکې ده تیاره او نقصان پکې نشته نو کتاب او سنت منګ د وایي چې د دین ستاسو کامل دی پوره دی به هر لحاظ سره یو سړی را لګېږي هغه وایي چې نه دا دین نیمګړی دی او دارنګې ناقص دی نو دا د کتاب او سنت دواړو مخالف دی دا بحث منګ بیاناو چې هر کله کتاب او سنت د دین کامل او پوره دی نو زما عزتمندو بیا په دې کې د بل چا تقلیدونو ته زما عزتمندو حاجت نشته چې یو سړی راولګي د یو شخص د یو امام د یو پیر داسې تقلید کوي چې د هغه خطا ورسه هغه هر څه بېنهي دین ګڼي دغې د زموږ دین کې حاجت نشته دې د وجې نه اهل علم وایي چې نه تقلید شخصي ته حاجت شته چې یو خاص امام معین کې انسان او نه عام تقلید ته حاجت شته دی ولې ځکه دا مې یو بدعت دی اهل علم وایي د صحابو او د سلف صالحین د هغې په دور کې دا قسمه تقلیدونه نه وو دې د وجې نه عام اختلافات او جګړې که چېرته یو انصاف باندې سړی سوچ وکړي اکثر د دې نه ډېر حسدونه اختلافات جګړې او بغض او فسادونه مخکې دور کې م ولاړ شوي او اوس هم دا قسمه اختلافات او جګړې او فسادونه ډېر دي ولې ځکه یو کس راپاڅي هغه وایي زه د یو امام تقلید یا د هغه تقلید شخصي ثابتوم نو دا څومره لوی نقصان بل کس وایي چې نه د کتاب او سنت طاعت او تابعداري پکار ده د هغې مقابل کې د بل چا تقلید ته حاجت نشته یو راپاسي هغه وایي زه دفاع کوم دفاع امام ابو حنیفه رحمه الله بل کس وایي نه زه دفاع کوم د کتاب او سنت نو ګوره یو امام یو شخص د کتاب او سنت سره جنګول دا څومره لوی نقصان هلکه د کتاب او سنت دفاع سم کوه د کتاب او سنت دفاع امام ابو حنیفه رحمه الله م کړې ده د کتاب او سنت دفاع ټولو ائمه او محدثینو کړې ده ته رالګېږي اوس د کتاب سنت مقابله کې د یو شخص دفاع کې کله کله بعضې وخت کې د بعضې انسان هغه عقل هم صحیح کار ونه کړي پیږي نه چې زه د څه شي مقابله کوم د کتاب سنت نو تقلید زما عزتمندو حاجتو د ځکه نشته چې کتاب او سنت هغه پوره دی یو دویم اهل علمو موږ ته بیان کړی دی په ډېر ښایسته انداز باندې د هغې ډېره ښایسته تشریح کړې ده
او هر خبره موږ ته نن موجوده ده په هر لحاظ سره آسان او سهولت سره کتاب کې موجوده ده په یو نیټ کې وګورئ بای کې موجوده ده وړې وړې رسالې کې وګورئ په هر موضوع لیکل شوی دي احادیث مبارکه د هغې ذخیره نن موجوده ده نو څومره د الله احسان او فضل دی چې زموږ د دین څومره واضح او ښایسته تشریح شوی دې د وجې نه که یو سړی د کتاب سنت مقابل کې یو تقلید کوي د یو خاص معین امام نو د هغې نه څومره ضررونه او نقصانات ولاړېږي د هغې لږ لږ وضاحت منګه کاو د عام مساجدو کې ته وګوره یو مفتی صاحب به وي دا مفتی صاحب د امام دی یو امیر صاحب به شاته به ولاړي وي دا متولی دی او ښایسته ښایسته کسان به نور ولاړي خو که یو کس راغی او د بل مذهب چې کوم دا څلور مذهب یادېږي مثلا د امام شافعي امام احمد امام مالک رحمه الله مذهب باندې په یو عمل کې عمل اختیار کا نو ته وګوره مفتی صاحب امیر صاحب متولی صاحب د هغې څه څومره بغض او حسد لري چې ډېر کرتې بړکې د حسد او بغض برداشت نشي نو به جبې راوباسي ویې لکه دلته دې جومات له به وایي دا فتنې نه راوړي نو ته سوچه که د الله د نبي سنتو ته فتنه ویل دا څومره لوی نقصان دی اول ته وایي چې نه څلور واړه حق دي د ټولو په طریقه باندې که یو سړی لاړه نو دا ټول حق دي نو چې حق دي نو بیا ولې اختلاف کې وایي نه دې جومات کې بیا نه کې د جومات ولې په دې وحی راغلی ده چې دلته به سنت باندې عمل نه کېږي په دې وحی راغلی چې دې کې به صرف یو مذهب باندې عمل کېږي په دې وحی راغلی چې دلته به صرف د متولی صاحب یا د امیر صاحب یا د مفتی صاحب ډېري نه دلته به د کتاب او سنت مطابق عمل کېږي که څوک خفه دی خفه دي او که څوک خوشحاله دی خوشحاله دي نو دا خبره هسې د خولې د دروغ وایي چې څلور واړه حق دي چې حق دي خو بیا یو عمل څوک کوي په هغې به یې ولې جګړې او لانجې کې ولې حسد او بغض کې ولې اختلافات جوړې د هغې یو ځای کې یو امام مقرر شي کال پس چېرته یو حق پرستو له راشي یا د هغه خوا ته کښېني یا چېرته یوه مسله کال پسو د په ښایسته انداز وي نو ټول به یې خارښي وایي دا هلکه غیر مقلد دی بل مذهب والا دی دې ته نه ګوري چې دا کال یې تېر کا منځونه یې راته صحیح کول خیرت یې صحیح و جمع یې صحیح وه دنیا څه لالچ یې نه لره ښه دیندار او تقوادار او کتاب کې د بل مذهب یوه مسله بیا مونده نو ته خو هسې هم وایې چې څلور واړه حق دي نو بیا ولې اختلاف کې د اختلاف بغض حسد د هغې بنیاد او منشام په خپله کې دي بیا وایي دا خلک پیدا شوي دي وایي دا معاشره کې فساد پیدا کوي مفتی صاحب هم ودرېږي وایي یاره دا شرین دي وایي دا وایي فسادونه پیدا کوي دا وایي د مخکینو خلکو خلاف کوي او دا د مخکینو خلکو په لار روان چې دنیا ته مایله دی بدعات پکې دي قسمه قسمه مرضونه پکې دي او دا وایي چې زه د سلفو په لار روان یم دروغ وایي نو څومره لوی نقصان پې ولاړېږي او کله که د ټولو خلکو د کتاب سنت مطابق ذهن وي د ټولو ائمو مطابق یو نظریه او احترام قدر وي یو جماعت کې هم دا اختلاف او جګړې نه وي زه د یوه مسله وکړم چې قرآن حدیث کې داسې ده
بل دی کې عوامو ته وی چې نظمنګ مذهب کې داسې ده نو د عوامو په ذهن کې دا واچولی شي چې دا خلک چې کوم دي دا ګیري چې د بل دین خبره کوي دا زمونږ مذهب به ګیري دا یو بېل شي نو د هغې د وجې نه اختلاف حسد پیدا کړي داسې ورته نه وایي چې د کتاب سنت مسلې بیان کړې ده همدقې باندې عمل کوه دغه صحیح ده که موږ یې نشو بیانولی او دوی بیان کړه دارنګې دویم موږ ویلي چې ډېر اعمال او احکام داسې دي که به کې ته به یو مذهب چوکاټ کې روان وي نو د ډېرو خیرونو نه به بیا کله کله محرومې د هغې یو مثال موږ بیان که او دا څه کې یو مثال هم بیان که په مانځه کې د هغې یو بل مثال هغه به د صلات الجنازه د جنازې مانځه کې وګوره یو سړی دی چې هغه وایي زه حنفي المذهب د امام صاحب مذهب باندې روان یم او د دې مقلد یم او د دې نه اخوا دې خوا نه اوړم نو د ده چې دا جنازه کوي په دې کې به همدا په بېشماره بدعاتو کې واقع کېږي جنازه به د سنت د خلاف وي او څوک چې د کتاب او سنت تابعدار دی نو د هغه جنازه به د سنت مطابق وي مثال یې وګوره په جنازه کې اولنی نیت چې دی نو هغه په خوله باندې کوي نویت ان ودی لله تعالی اربع تکبیرات صلاه الجنازه الی اخره دغه نیت او مولوی صاحب مو دغه وګورئ چې وایي نیت کوئ اهل علم وایي چې د یو سړي د نوح علیه السلام عمر شي او دومره علم یې د سینې ټوله د علم نه ډکوي لیکن دغه قسم الفاظو سره نیت په ژبه په یو حدیث کې به پیدا نه کړي بلکې نیت موږ ته د الله رسول وایي په زړه کې به کې انما الاعمال بالنیات نو ډېر عوام غریبانان داسې وي چې هغوی له دغه د عربۍ الفاظ نه ورځي نو سیټ ته ولاړي وایي یاره دله جنازه وایي ځکه ولاړې نیت نه راځي نو د ډېر خیر نه بعضې خلک محرومه کړي لکه چې جنازې ته ودرېدلې او پړه کې دی دا نیت دی چې څلور تکبیره مونځ کومه دې مړي پسې ولاړ یم چې الله یې وبخي او دا ستا نیت دی که صرف الله اکبر دله کافي دی نو یو دغه کرتب یې جوړ کړی د هغې د وجې نه بعضې غریبانان له ورځیم نه دویم دا دی چې د هغې یادول ضروري م نه دي دریم په ژبه باندې نیت کول دا بدعت دی سړی پې ګناهګارېږي په مانځه کې به م نیت به زړه کې کې په اوداسه کې به م نیت به زړه کې کې په روژې دپاره به م نیت به زړه کې کې تیمم که کې هغې دپاره به م نیت به زړه کې کې ولې انما الاعمال بالنیات د الله نبي وایي د هر عمل دارومدار او صحت دا په نیت باندې دی نه یو به دغه نقصان کې واقع دویم د هغې نه وروسته وګوره کله چې د جنازې نیت وتړي نو بیا سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وجل ثناؤک دا یو ټکی پکې زیات دام وي ولا اله غیرک په دویم تکبیر کې بیا دا وایي اهل علم وایي چې دا شرطه په ذخیره د احادیثو کې په دې کلماتو باندې په صحیح سند باندې چرته په یو حدیث کې دا قسمه ثنا په جنازه کې ثابته نه ده هسې مطلق تسبیحات او د ثنا تذکیرې د هغې نه یو خاص مقید معلومول زما عزتمند چې کله بې دلیل نه دا نقصان دې د وجې نه دا ټوله سبحانک اللهم وجل ثناؤک دا په جنازه کې سنت طریقه نه ده اوس ډېر عوام وروڼه غریبانان په دغه طریقه کوي که هر کله چې دا سنت نه ده نو څه به کې په دې ځای کې موږ ته د صحابه کرامو نه دا نقل دي او د ډېر امت د اهل علمو نه چې په دې ځای کې د الله نبي نه سوره فاتحه نقل ده
عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ یو جنازه به سوره فاتحه ویلا ولګ لګي بزور زور ویلا او روسي ویل چې دا کار مې زکه وکړو لتعلموا انها سنه چې تاسو پته ولګي چې دا د الله د نبی سنت دی او صحابي چې د یوې خبرې نسبت د الله نبی ته وکړي دا سنت دی نو هغه په حکم د مرفوع حدیث کې وي گویا داسې ده چې د الله نبی لیدلی دی هغه نه دا یاده کړې ده ځکه امت ته وایي چې داسې ګوره فاتحه ویل دا په مانځه کې څه دي په جنازه کې دا سنت ده چې کله یې تکبیر وکړه نیت د هغې نه وروسته به اعوذ بالله بسم الله الحمدلله شروع کړه تر هغه ولدوالین امین هم ویه او سوره اخلاص کټې مو هغه مو څه ویوه او فاتحه قیمتي دعا ده هغه قیمتي کلمات دي چې د الله نبي وایي فرض مونځ د دې نه بغیر کېږي نه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب درېم نقصان په جنازه کې وردا دی چې د درود مقام ته راشي نو په درود کې بهترین درود کوم یو دی هغې ته درود ابراهیمي وایي په دې مانځه کې چې دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د تقلید د وجنا چې یو مذهب کې یو خبره راشي ته هغې پسې ځي نو د دې د وجې نه دغه صحیح درود دغه کنډم کړی دی او د هغې په دې پکې نور الفاظ واچول اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت ورحمت وترحمت دا کلمات یې پکې زیات کړي لکه سړی د جمعات نه وځي نو د الله نبي چې اللهم انی اسألک من فضلک دقه ویو دی ورسره ولګي وروسته ورسه ورحمتې کم وایي یو کلمې ورسه زیاته کړه او معنی هم ښه ده لیکن دا زیادت چې دی دا بدعت دی نقصان دې د وجې نه د الله نبي صلی الله علیه وسلم یو کس د شپې د دعا دغه ورکاو چې د شپې سمبلې ده اللهم انی اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت دا دعا د شپې ویوه که چېرته مړ شو نو په اسلام او فطرت باندې به مړ نو یو کس په دې دعا کې په دې اخیرني ټکه کې داسې ویلې وبرسولک الذی ارسلت رسول لفظ یاد که په ځای د نبي باندې او اهل علم وایي چې د رسول لفظ د نبي د لفظ نه غوره بهترم دی لیکن د الله نبي وتل چې دغه لفظ بدل کا داسې ویوه چې وبنبیک الذي ارسل ګوره یو جمله ده او صحیح ده یو کلمه او د الله نبي بدله کړه ولې ځکه زموږ دین په نقل دی چې څنګه نقل شوي هغسې به عمل نو دلته یو سړی په جنازه کې وایي ورحمت وترحمت دا کلمات چې په جنازه کې وایي دې له به یو دلیل راوړي او دلیل شرطه به احادیثو مبارکو کې نشته هغه سیده ساده او قیمتي درود چې کم بګې دی درود ابراهیمي او د ټولو نه بهتر دی ځکه الله مانځه کې مقرر کړی هغه درود پکې ویوه نو ګوره جنازه کې د سر نه نقصان نیت کې نیمګړتیا بدعات یې وکړه په ژبه سبحانک وجل ثناؤک دی پکې بیل نقصان ځکه فاتحه پاتې شو درود چې کم صحیح درود دی هغه ته پاتې شو ولې ځکه دا د یو تقلید او د یو مذهب چوکاټ د لاندې چې زه او د هغه هر څه مني نو ډېر کاره دی به نقصان کې واقع شي په څلورم تکبیر کې ته وګوره د الله نبي به ډېرې دعاګانې ویلي ډېرې ځکه چې دا مړی دی او د ده سفارش دی
د ده سپارش دی الله ته. لیکن زمونږ امامان څه کوي؟ هغه یوه دعا چې د هغه هم صحیح سر ده، کله کله شاته بعضې خلک ونه رسوي او سلام یې اړولی. دې د وجې نه زما عزتمندو د الله نبي په دې وخت کې ډېرې دعاګانې کول او داسې ښایسته ښایسته دعاګانې راغلي دي. ولې ځکه دا یو قسم له الله ته شفارس دی، شفارس دی الله ته. یو سړی یو لس کسان لاړ شي، یو تاڼه یا یو مشر دا د یو چا شفارس کوي، نه هغه ته داسې نه وایي چې یو دوه درې ټکي ورته وایي چې بریدي او که نه، هغه ته ډېر سوال هم کوي، وایي ستاسو به ډېر احسان وي، ستاسو به مهرباني وي، جي دا ډېر ښه سړی دی او دا نه دی پوه شوی او لہذا موږ د ده په ځای معذر دونه سوالونه کوي. دغسې الله پاک ته به سوال کې دعاګانې به کې چې اللهم عبدک، یا الله دا ستا بنده دی، انت خلقته، تا پیدا کړی دی، وانت ربها، ته د رب، او یا الله ته د په پټه او ښکاره او عالم یې. نحن شفعاء الیک، یا الله موږ یې ته شفارس کوو، یا الله زموږ شفارس قبول کړي. اللهم عبدک، یا الله ستا بنده دی، وابن عمتک، ستا د وینځې زوی دی، او یا الله اللهم ان كنت تعلم، یا الله که ته پوهېږي چې د ده کې کوم نقصانات دي، نیمګړتیا ده، یا الله معافې که، او یا الله که کومې نیکۍ نه پکې دي فزد بې حسنات دي، د ده په نیکو کې زیادت وکړه. داسې ښایسته ښایسته دعاګانې. ولې؟ ځکه دا د شفارس مقام دی الله. خو زموږ د خلکو مزاج داسې جوړ شوی دی چې جنازه کې خالي خلک ډېري او جنازه زر زري او بیا وروسته ځان ورته وښیي چې یاره چې زه خو راغلی یم، صرف بس یو د بدل کار دی. او د الله نبي وایي ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا الا شفعهم الله فيه. و یو مسلمان چې مړ شو 40 کسان د هغه په جنازه ودرېدل، خو یو ټکی پکې دی چې لا یشرکون بالله شیئا، د الله سره څوک شریک نه و جوړ کړی، الا شفعهم الله فيه، الله به دوی سپارش خامخا قبول کړي. د الله نبي وایي 40 کسان دي وي، خو چې مشرکان نه یو پاکي. موږ یو جنت موږ جنازه باندې ډېر خلک وي، اگر که فاسقان وي، سودخواره وي، ګیرخریلي وي، نافرمان وي، خو موږ یو چې خالي ډېر وي، لکه پلانکې صاحب هم راغلی و، پلانکې صاحب هم راغلی و، پلانکې هم راغلی، لکه په صاحبانو څه کې صاحب لا وګورو راسي چې بې اودسه ولاړ نه، هغه د خلکو د غمه راځي، د الله د رضا د غمه خو نه راځي. هغه څه خو دا غم دی چې سبا نږدې اوټونه را روان دي، بیا به وایي چې یاره دا زما دا قواره دا خو یې د جنازې په جومات کې لیدلې وه، هغه به دې نیت راځي. نو 40 کسان دي پاک خوشنصیبه بندګانې بعضې چې ښایسته خلک به ودرېږي، ښایسته ورځې الله وله ورکړي، ښایسته میاشتې وله الله ورکړي. دا د هغوی د هغه مخکینو د ښایسته و نیکو د هغه ښه ژوند نتیجه دا شي چې آخر الله پاک ښایسته کړي. دارنګې کله چې جنازه تاسې وګورئ، په دې مولوي صاحب او په دې مقتدیانو دومره تعدیب وي چې بلکل خارخې وي. نو که چې د لږ شی دا مونځ وګل شي، نه یو بل ته وایي هلکه وایي دا خو سمه مونځ و، وایي دا خو مونځ و سم، نو مونځ نه و دا څه شی و، او دا بېځې ټوخي به شروع کړي، خارخ پې ولګي، لکه خو مونځ دی د الله بنده که نه بل څه شی دی. که یو میلټ 2 میلټه دی لږ زیات ورته تېر کړه او ښایسته کلمات دې وویل، الله پاک به دل اجر درکړي. نو ته ورته وګوره چې هغه کلمات به هم ته صحیح ونه وی، مولوي صاحب بیا سلام اړولی، بیا وروسته څه وایي بعضې وایي کښېنئ دعا کوو. کوم ټیم چې د دعا دی شیطان دی هغه دعا ټیم خراب چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. اللهم عبدك وابن عمد خسته خسته دعاګانې چې کوم مقام دی او نیت دې تړلې الله ته ولاړې هغه ټیم در باندې دا خراب کړي یو ګردې وباسي او بیا وروسته وایي کښېنئ دعا کوو. لکه دا چې ولاړ دا دعا نه وه که نه دغه عربۍ کې وه او اوس یې ته پښتو کې الله ته وراوړې نو دغه بیا بېل بدعت پکې دې د وجې نه زما عزتمندو دا ډېر لوی نقصان او ضرر دی. خو دا د هغه چا دپاره چې هغه د یو تقلید کړۍ غاړې ته اچولې ده هغه وایي زه د یو مذهب تابع یم په دې کې چې ما ته څنګه د جنازې مونځ ښودلی هغسې کوم نو نویتو ان اؤدیه دا بدعت به هم کوي سبحانک وجل ثناؤک دغه سنت خلاف به کوي فاتحه به پرېږدي رحم ته و د رحم ته دغه زیادت به هم کوي درود ابراهیمي به ورانوي په آخر کې ښایسته دعاګانې هغې نه به محرومه کېږي وروسته به بیا کښېني دعاګانې بدعت به کوي ولې ځکه چې دا د هغې نه مجبوره دی یو تقلید د یو مذهب کې دا روان په دې بعضو ته به د جنازو جوماتونو کې هم لګولي دا غټ غټ چاټونه یې لګولي خاص کر د عیساخیلو جنازګاه یا بعضو کې او دا بعضې حاجي صاحبان راوړي چې یاره دې کې ثواب دی هلکه ثواب داسې اسان نه دی آرامې پیسې چې په غلط ځای ځي نو پیسې دې راوړې او هغه طریقه جنازه دې ولیکله چې هغه د سنت خلاف ده نو دلیل چې به دې چې ستا پیسې به داسې ځای کې لګي چې د سنتو مقابله پې کې دا وایي یاره ثواب دا بعضې حاجیان بعضې پوسټاټونه ماټونه ولیکي وایي دا حدیث دی مولانا سرک جمیل صاحب پلانکي ویلی لاندې شي ګورې حواله نه بل یې وجه دې کې چې دا درود دی 80 کالو ثواب دی لاندې شي ګورې حواله نه وایي دا چار پلاني حاجي صاحب نشر کړی دی او دا د دعاګانو طلبګار دی دا د دعاګانو نه د خیرو طلبګار دی ولې ځکه چې د سنت مطابق یو څیز دی نه دی لیکلی په صحیح سند باندې نه دی لیدلی او هغه ته نشر کې امت ته بیانوي چې دا پلانکي صاحب ویلي دا پلانکي صاحب ویلي دا پلانکي نه که پلانکي صاحب ویلي دی لیکن دلیل کم دی لاندې به لیکي چې دا رواه فلان پلانکي کتاب کې دی دا پلانکي کتاب کې دی دا پلانکي هسې اشخاصو له اعتبار نه دې د وجې نه د جنازې د جومات کې بعضو دا چاټونه یې لګولي هلکه د سنت مطابق بیا اهل علم نه تپوس وکړه چې داسې طریقه ته دروښیي چې هغه سنت کې ثابت دویم ته په دې پوهېږي چې په دې کې اختلاف راسه د چا شته داسې خلک شته چې هغه دغه کلمات پکې نه وایي نو چې نه وایي ولې هغه ځای له د شر ځای له د لانجې څیز راوړي بیا وایي دوی اختلاف پیدا کوي اختلاف بنیاد خپله کې دي بیا وایي دوی اختلاف پیدا کوي دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو مؤمن صفت دا دی چې دا به د کتاب او سنت تابعدار وي د کتاب او سنت په طاعت او تابعدارۍ کې دا د صحابه او د اهل علم شرح او تشریح ته محتاج دی ځکه کتاب او سنت به عمل کې په فهم او بصیرت د صحابه او د سلف لیکن په دې کې د یو کس تقلید ته دا محتاج نه دی چې په دې دومره صحابه سلف او امامانو کې دا صرف د یو لمن راونیسي او دا وایي چې دا یو چې څه ویلي همدقه صحیح دي او د نورو نه داسې ګوري لکه الرجي دي وایي دا شافي مذهب دی وایي لکه شافي مذهب کافر دی داسې الرجي کې دې وخت تېروي نظم عزتمنو دا ټول زموږ د دین مشران دي دې ټولو چې موږ د کتاب او سنت شرح کړې ده کله به د یو قول زیات راجحي کله به د بل زیات راجحي کله د بل نو ته به په هغې باندې عمل کړي او د ټولو ائمو علماو به احترام کې خو د یو کس تقلید او لمن نیول دا نه پکې قرآن کریم کې موږ ته الله ویلي نه په حدیثو کې موږ ته د الله رسول ویلي او نه موږ ته صحابو دا ویلي او نه موږ د سلف صالحینو دا ویلي یو کس ته مایي د تقلید دومره ضروري دی هسې تا نه تپوس کوم چې امام صاحب د چا مقلد و
بیا خدا چې فرض او واجب خو هغه خو به هم د چا کړی وایي هغه د صحابو پسې روان نو ما ته هم صحابو پسې ځه باید د امام صاحب پلار د چا مقلد دویم دا دی چې د امام صاحب شاګردان دي امام ابو یوسف رحمه الله امام محمد دوی څه وجه ده چې په ډېرو ځایونو کې د امام صاحب تقلید بریدي وایي دې کې زموږ د امام صاحب خبره خطا ده ایسته امام شافعي صاحب امام مالک صاحب سره ملګري دا ولې کوي وجه دا ده چې دا حق پرسته دي دوی د کتاب او سنت ته ګوري د هغه شاګردان د امام صاحب خلاف کوي او که په دې وخت کې یو کس وویل چې یاره زم په دې خبره کې د بل امام خبره پسې ځم نو بیا به د په سترګو باندې چتې ناست نظم عزتمن دا تعصب او دا نقصان د دقې نه ولاړي چې یو زما دا مذهب دی بل وایي زما دا دی بل وایي نه دا ټول زموږ مذهبونه دي دا ټول چې راجمع کې د قرآن سنت تشریح کړې ده نو موږ به هغه کتاب او سنت ته ګورو دا مذهبي تعصبات مذهبي اختلافات دې دومره غټ نقصانات جوړ کړي دي چې ډېر ګړه د مقلدین د احادیثو باندې د پاسه خفې کېږي صریح حدیثو د بیان کې وایي نه وایي دا زموږ د مذهب نه دی لہذا دا پرېږده لکه د الله د رسول خبره ده د الله د رسول خبره ده یو بزرګو یو کس ته چې دا خبره فلانکي صاحب کړې ده خو لږه کمزورې ده فلانکي وایي نه زموږ بزرګان چې څه وایي که هغه د کتاب سنت خلاف به وي موږ به مغې پسې ځو مالې دې ته وایي هغه تعصب او هغه جهالت دومره مینه او محبت د یو شخص زړه ته ننباسي چې کتاب او سنت کې خبره یو شان دی ده او ته هغه پرېږدې او دې پسې ځې او زموږ دې دور کې دقه تقلید روان هسې وایي چې موږ یاره تقلید ممدوح کوو او یا چې کوم دی نو هغه په منصوص مسلو کې نه کوو په غیر منصوصي مسلو کې دا دروغ وایي کله چې مقام راشي همغه تقلید شخصي باندې ولاړي بیا هم د هغې نه دفاع کوي داسې نه وایي چې دې کې بیا دا خبره زموږ کمزورې ده د هغه بله خبره صحیح زما عزتمندو زه د عناد نه ځان ساته د سنت تابعداري کوه نو مونځ به هم دې صحیح وي جنازه به هم دې صحیح وي په دې وجه د جنازې دا وضاحت لږ ما وکړو چې موږ صحیح طریقه باندې د سنت مطابق د جنازې نه خبر شو چې الله موږ له باغې به دنیا او آخرت کې بدله راکړي الله دې موږ او تاسې ته په صحیح کتاب او سنت باندې د عمل توفیق را نصیب کړي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولسائر المؤمنين